بسم الله الرحمن الرحیم. نن موږ راغلی یو د سید شاهجان شیرازي صاحب فرزند چې دی امر جان شیرازي صاحب هغه دلته راغلی ګلۍ میدان کې موږ نن او تاسو کتلی شئ زموږ د حلقې چې کوم منتخب نمایندګان دي تحصیل علای سره تعلق ساتي دواړه ایم ان ای پرس مو نواز خان او انجینیر زبیر خان ام پی ای د تحصیل علای نه زبیر خان او ایم ان ای صاحب چې دی سره تعارف محتاج نه دی. عادي سره بلګران ملما سلیم خان تعلق د علای سره دی خو چونکې بار پاتې کیږي. څنګه چې تاسو ته پته ده د تیرو څو میاشتو نه په سوشل میډیا باندې کې د کوستان څه کسان دي چند کسان دي چې هغوی یو پروپیګنډه چې ده هغې له وده ورکړ ده بار هغه یو ایشو چې ده هغه بار چیړي د چوړو متعلق. نو چوړ چې دي که موږ وګورو تاریخ وګورو او شاته موږ لاړ شو دغې ته نو د صدونه دا چې دا د ملکیت دی د اقوام علای. نو اوس په دغه حوالې سره یو کمیشن چې دی هغه هم مقرر شوی او په دا کوم روان هفته چې دا په هغې کې کمیشن کوم کسان پکې د کوهستان ډیپټي کمشنر او ای سی او زموږ د تحصیل علای ای سی او تحصیلدار نور ورسره چې کوم ایڈمنسټریشن کسان هغه هم نو په دې ټولو خبرو باندې کې به موږ ایم ان ای صاحب نه او ایم پی ای صاحب نه دا پوښتنه کوو چې آیا د کوهستان د خلک خو نه دی چند کسان دي هغوی دا یو قسم له پروپیګنډه کوي چې چوړ چې دي دا د کوهستان حصه ده. نو ایم ان ای صاحب ټولو کې مخکې تاسو موږ ته دا ووایه چې دا حقیقت په دې باندې شاید دې خبره کې څه حقیقت شته چې په دې باندې تاسو دا قابض کړ ده او د هغې نه اخیستې ده تاسې په دې خبره کې څه حقیقت شته که نه پروپیګنډه ده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. شکریه ستاسو ډیره مهرباني. تاسو یو اهم کوېسچن وکړو نو دا خو زه بار ووایم چې چوړ یعنې دلته سواتي قوم دی او ډېر لوی قوم دی او موږ دا تاریخ ته چې سوات نه چې دا سواتي مایګریټ شوي دي نن هغه یا 400 کاله یا 1500 کاله چې څومره مخکې هغه مایګریټ شوي دي په الائی کې یا بټګرام کې یا په مانسیره کې نو هغوی خپل جایداد دي او په قابض نه دي. دا غلط دی. دا که زه یو سوال وکړم چې هغه خلکو نه چې کوم د شرپسند نکاحونه زه سوال وکړم چې تاسو کوم ځای نه مایګریټ شي نو دا خو هېڅ سوال نه دی. خو زما ګزارش دا دی چې موږ چې سوات نه راغلو دا زموږ علاقه ده علایي ده چوړ د هغې حصه ده څنګه چې دغسې د هغوی لیدی ده او دومبیله ده. نو اوس زه وایم چې دا زما دی دا غلط نو داسې دا موقف دی هغوی بالکل غلط دی. دا زموږ سواتي قوم جایداد دی. هغه وخت نه واخله اوسه پورې زما خپله دا 80 کاله زما وشو مخکې مشران نه موږ اورېدل د هغې نه مخکې څو پیړۍ لاړې نو دا په صدو باندې دا راغلي نو دا تر اوسه پورې ننه پورې د هغې آمدن سواتي قوم اخلي د هغو جایداد دی. هغه خلک هلته پاتې کېږي د هغه مقبرې دي هلته بیا که خلک ته پوره لوی علاقه ده چوړ بلکې د علایي تحصیل نو دغه دی دا تحصیل علایي کې راځي خو هغه چراګاه چې کوم ده په ایشیا کې لوی چراګاه ده هغه 1,64,000 ایکړ ده. نو هغې کې که زه تاسو ته دا لغوه کوم چې دا د مخکې دې باندې کمیشن چې کله مقرر کېده نو هغه وخت زموږ چیف منسټر و زما دا سوال هغو ته و صوبایي ګورنمنټ ته چې تاسو د ډسټرکټ بټګرام او د کوهستان هغې حدبراري وکړئ چې دا مشکلات ځکه چې ځای په ځای لږ علاقې داسې دي نو هغې کې مشکلات وي نو هغه زموږ د ارغښتې اوبه چې کومې دا پښتنو په علاقو کې دا دغې ارغښتې اوبه د هغې باونډري وي څنګه چې هغه اړخ ته اوبه دغه کېږي نو هغه بل علاقه وي دې اړخ ته نو زما خپل ما دا کمیشن هغه وخت کې د پرویز خټک په قیادت کې یو میټینګ شو دا کوېسچن ما ټول کړي لکه اوس کوهستان هم ضلع جوړه شوه هغه په 76 کې جوړه شوه هغه وخت کې د چوړ دغه نوم نو بیا زما ډسټرکټ د هغې نه بعد جوړ شوی 93 کې بټګرام
خو دا دی چې زما قوم زه هغې کې زمونږ هغه چراګاه ده، زمونږ خلک پکې ګجربات دي، زمونږ رونه دي هغو پکې پاتې کېږي، سواتې قوم پاتې کېږي، د هغو مال مویشي هلته په سیزن کې سیزني علاقه ده او رمضان د هغې نه راځي، زما ته هم راځي، قوم ته هم راځي. نو دا زمونږ د صدو نه مونږ سره د سواتي قوم جایداد دی. لکه ما اوس دا کوېشن کړو، اوس زه دا خو څرګند خبرې دي. زه تقریبا هغه وخت نصیب پرویز خټک سره چې کوم میټینګ شوی و هغې کې دا ټولې خبرې ایس ایم بي آر هم ناست و، کمیشنر هم ناست و، ډي سی کولای پالس هم ناست و، بټګرام ډي سی هم ناست و. دا ټول د هغه وخت نه هسټري ما ټول هغې کې دغه کړی و. ما که د دې کوم دا شرپسند خلک دي د دو موقف دو د څه سوال وکړي، دو څه ثبوت یې هغه دې راړي. ما خو خپل ټول وښول چې موږ دلته راغلي وو زموږ سره اوسه پورې. هغې هغه وخت کې سی ایم چیف د پرویز خټک هغه پخپله ویلو چې موږ به اورېدل چې د خانې علای دومره غوړي راځي چې هغه نهرونه نو هغه کم ځای نه دا هغه پخپله هغه چیف منسټر و. نو دا دې نه خو ټوله دنیا خبره ده. نو اوس زما ګزارش دا دی چې کوم شرپسند خلک چې دي دو خو د قوم له بالکل تحریک کې ساتي، دوی د خپل هغه د لیده یا د دمبلې دغه دوی کې د کوز پالس حق دی ولا ورکړي، پس ته بیا دې غار ته راځي. زه خپل د کولۍ د پالس کوم، زما رونه دي، زما عزتمند دي، زه د هغو قدر کوم. څنګه چې سواتې زما قوم دی دغسې پالس والا زما قوم دي. خو دا کوم شرپسند خلک چې دي دو قوم له غلط لارې منډی کوي. مخکې پټن سره یو مسله جوړه شوې وه د ضلعې په دغې باندې، نو هغه بیا دومره حد ته رسوله چې هغوی بیا لارې بندې کړې. اوس هغه کولای پالس چې ضلع زمونږ د پیټۍ ګورمنټ ورکړه، اوس هغې باندې اوسه پورې سپرینګ کورټ کې کیس چلیږي. نو هغه کولای والا هم دغه کړه. اوس رئیسه دا نو دو څوک په قلاره څوک یې پرېښی نه دي. خو زما ګزارش دا دی چې دو څه ثبوت دی عدالت ته لاړ شي. عدالت کې که دو دغه څه ثبوت وي ورسره ثابت دی کې زما قوم دی پالس قوم، بلکل زه به د هغو عزت کوم، د هغو دغه به منم. هسې بېګناه قوم له دوکه کې دغه کول، هغو غلط لارې منډه کول، نو دا زه پوهېږم چې دا ډېر غلط دغه کې غلط دغه کې زه قوم ته هم میسج دا ورکول غواړم چې دې مشرانو ته ووایم عدالت ته زه مشوره ورکوم چې عدالت ته یې لاړ شم. بل دې سره ایمنسي زما تاسو نو کوېسچن دا دی څنګه چې هغوی دا خبره کوي چونکې که موږ زمیني حقایقو ته ګورو څه شیزونه داسې موږ ته څه شی نه ښکاري چې دا د هغې په حق کې فیصله ځي. چونکې مخکې ستاسو په دعوت باندې کې عمران خان چې دی چوړ ته راغلی، صحیح شو سر؟ نو د هغې اډمنسټریشن چې کوم انتظامیه وه کوم مشینري وه ټوله د ډسټرکټ بټګرام کې وشي ده، تاسو هغې له پخپله تللی. نو سر دا کوم عناصر تاسو چې ورته شرپسند عناصر وایي دې خلکو ته به دو ټوک الفاظ کې څه پیغام ورکوئ؟ ولې قومونه چې دغه دا خو ما خو تاسو ته د دې ذکر وکړو. اوس ګوره دی خو ما هغه وخت ټول ثبوتونه پیش کړو چې تاسو په 76 کې تاسو سره نوټیفیکیشن شوی ضلع جوړه شوې کوستان نه کې چوړ نو دوس هغه ورځې ما زه تاسو ته د هغې دغه ورکوم چې دا دومره غلط دغه ورکوي، یعنې بالکل زموږ په سترګو لاسونه یې ږدي چې دوی ته څه پته نه لګي. 76 باندې ما اعتراض کړو، نو اوس هغه ورځې یو میټینګ و ډپټي کمیشنر بټګرام ما ته وی چې هغوی چې دا چوړ بانډه دا شته، نو زه حیران شوم چوړ بانډه کوم ځای نه راغی. هغه ما خپل هغه ډپټي کمیشنر ته وویې چې ته ما ته دا ووایه چې د بټګرام اوس دا تحصیل دی او دا ضلع دغه بټګرام باندې راغی، نو ته بټګرام ته بانډه ویلی شي، علي ته بانډه ویلی شي، چوړ ته بانډه ویلی شي. چوړ 1,64,000 ایکړ دي، 13 लाख کنال جوړېږي، نه یې ته څنګه بانډه؟ ما دا زه منم نه، دا په کوهستان کې دا بانډه موجود ده. د دې خو څرګنده خبره ده زمونږ د هغو ژبه کې فرق دی، مونږ پښتو یو هغه کوهستاني ژبه. کوهستانو ژبه کې د هغو ځایونه ګوره پارې ګدارې چور بانډه دا د هغو د ژبې نومونه دي. نو دا څرګند هغه چې ما تحقیق وکړ په کولۍ کې هغه چور بانډه هغه کسان پکې اوس هم د ګورمنټ ته ضرورت یا کمیشن د زه به هغه ورته هغه ډي سي کولۍ پالس ته پیش کړم چې دا کم بانډه کې پاتې کېږي. نو لاول خو دا دروغ اوس څرګند شو. نو هغوی هسې حملې کوي د قوم پالس قوم له غلط دغې طرف ته وي
او شر جوړولو طرف ته هغوی دغه خو انشاءالله ما تر اوسه پورې د صبر سره ډېر د هغې سره کار کړی دی. دا کمیشن چې اوس راغی ما ډېر طریقې سره زما میلمانه وو، ما باعزت طریقې سره د خپل د باونډرۍ د چوړ نه مې اړول دي باعزت طریقې سره، او هغه ښه دغه هغوی ته زه خراج تحسین پیش کوم چې هغوی په خپل هغه چوړ آلائی دغسې کوم د هغه وکتلل او هغوی محنت وکړه، خپل تکلیف هم دغه کړ. نو زه د هغوی شکریه ادا کوم. دې کې څه دغه ما ته نه ښکاري، خو دا مشوره زه بیا وله ورکوم که قانوني څه دغه دوی سره صحیح جواز عدالت ته یې ډیره مهرباني. دا ایمنې صاحب چې د چوړو په حوالې سره خپل خیالات اظهار کو. انجینئر محمد زبیر خان، آپ ہمیں یہ بتائیے گا جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ آپ نے جب سے یہ فنڈ منظور کیا ہے وادی چھوڑ روڈ کے لیے، تو اس کے بعد سے آپ کا جو حریف ہے، حریف اس لیے کہہ رہا ہوں جو دوسرا ڈسٹرکٹ ہے کوہستان پالس، کولائی پالس، تو مفتی صاحب آپ کے پیچھے لگ گئے ہیں. تو ابھی اس فنڈ کے یعنی سڑک کی خاطر دو قوموں کا آپس میں ٹکرانے کا وہ جو ہے وہ ایک قسم کی ہمیں جو ہم دیکھ رہے ہیں ایسا تاثر مل رہا ہے کہ یہ دو قومیں آپس میں ٹکرائے جائے گی. تو کیا پیغام دیں گے آپ مفتی صاحب کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. احسان صاحب، بات سیدھی سادی ہے اور بہت آسان بات ہے. میں اسمبلی کے فلور پہ یہ کہہ چکا ہوں کہ چھوڑ سواتیوں کا تھا، ہے اور رہے گا. اس پہ کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا. ہم ہر قسم بات کے لیے ہم تیار ہیں. ہم کورٹ پہ اگر جاتے ہم اس کے لیے تیار ہیں، اگر ہم سے جرگہ کرتے ہم اس کے لیے تیار ہیں. ہم کسی چیز سے ہٹنے والے نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہماری ملکیت ہے اور یہ ابھی سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے ہے. جب سے ہم پیدا ہوئے ہیں ہم یہ سنتے چلے آ رہے ہیں. بلکہ میں خود ادھر گیا ہوں، میں اکیلا نہیں، میرا پورا خاندان گیا ہے اس چھوڑ. اس کے علاوہ پورے جو آلائی کے سواتی ہے وہ آتے جاتے رہتے ہیں وہاں. یہ بھی ہوا ہے کہ کونچ ویلی سے جو ہمارے گجر برادری ہے وہ لوگ بھی وہاں آتے رہے ہیں اور اب بھی آتے ہیں. وہ وہاں پہ اپنے مال مویشی کو لے جاتے تھے اور وہ جو سیزن کا وقت تھا وہ ادھر گزار کے چلے جاتے تھے. اگر یہ کسی اور کا ہوتا تو یقیناً وہ لوگ کسی اور سے پرمیشن لیتے. لیکن یہ حقیقت ہے کہ آج تک جو بھی چھوڑ میں انٹری ہوا ہے انہوں نے آلائی وال سواتی سے باقاعدہ اجازت نامہ لیا ہے اور ان کی سیکیورٹی میں ادھر گئے ہیں اور باعزت واپس لائے ہیں. اگر اب اس کمیشن کی بھی بات کی جائے تو وہ بھی انٹر اس آلائی سے ہوئے ہیں، کہیں اور سے نہیں. یہ جو فلڈ آیا تھا گزشتہ میں آپ کو تفصیل بتاتا جاتا ہوں. جی عمران خان صاحب آئے تھے، پرائم منسٹر صاحب، تو وہ بھی بٹگرام کے ایڈمنسٹریشن کے ساتھ گئے ہیں. ہمارے ڈی ایف او، ہمارے پولیس ڈی ایس پی، ایس ایچ او بنا، یہ سارے ادھر ان کے ساتھ گئے ہیں اور باقاعدہ وہاں پہ ان کے فوٹیجز بھی ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے ساتھ سارے آلائی وال تھے ادھر. کوئی کوہستانی نہیں تھا یا کوئی اور کوئی بھی ادھر نہیں تھا. اب اگر آپ اے ڈی پی میں چلے جائیں اور وہاں پہ دیکھیں، یہ چھوڑ کے لیے روڈ نہیں ہے، یہ ڈیولپمنٹ آف چھوڑ ہے. اچھا، اس میں روڈ بھی آئے گا، اس میں اور بھی بہت چیزیں آئیں گی. جو ضروریات ہے وہاں پہ وہ اس کو ادھر سے پوری کی جائے گی. اگر یہ کم ہوا ہم اس کے لیے مزید فنڈ ارینج کریں گے انشاءاللہ. جب ایک چیز ہماری ہے اور اس پہ ہمارا دسترس ہے اور ہر لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو وہ ڈسٹرکٹ بٹگرام کا حصہ ہے، تو میرا خیال تو یہی ہے کہ ہمیں کسی سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور ہم اس پہ جائیں گے اور بھی اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے کام کریں گے. کیونکہ یہی ایک سورس ہے جو ڈسٹرکٹ بٹگرام کے لوگوں کو اس کی معیشت جو ہے اس کو اوپر لا سکتی ہے. یہ ہمارے جو نیچرل ریسورسز ہے ہم اس کو یوٹیلائز کر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں آج ہم جس مقام پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ بھی ایک صحت افزا مقام ہے. اگر آپ نے دیکھا ہوگا چیل بھی ہے، شمشیر بھی ہے، جبڑ بھی ہے، گنجا بھی ہے، چوڑ ہے، پھر سینٹرل آلائی جو ہے، یہ کسی سے خوبصورتی میں کہیں سے بھی کم نہیں ہے. اور اللہ کے فضل و کرم سے اب ہم
پورے ایک ویژن کے ساتھ، ایک سوچ کے ساتھ ہم آ رہے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرف اب روڈز بن گئے ہیں، لوگوں کو ایکسیس دے رہے ہیں کہ آئے یہ قدرتی نظارے آپ دیکھیں. چھوڑ ہمارا جو ہے وہ مین فوکس ہمارا اس پہ ہے کہ ہم چھوڑ کو ڈیولپ کریں گے. اور یہ نہیں کہ یہاں پاکستانی نہیں، غیر ملکی سیاح یہاں پہ آئیں اور وہاں پہ جو ہوٹلنگ ہو، جہاں پہ یہ لوکل لوگ جو ہے، جو ہماری غربت جو ہے اس میں کمی آئے، لوگوں کو روزگار ملے، ان کا معاشی حال جو ہے وہ بہتر ہو. تو یہ سارا جو ہم کر رہے ہیں یہ اسی لیے کر رہے ہیں جی. اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم چھوڑ کو ڈیولپ کر کے رہیں گے جی. سر یہ تو بالکل ایک منتخب نمائندہ ہوتا ہے، ان کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے علاقے میں تعمیر و ترقیاتی کام جو ہے وہ کرے. لیکن سر مفتی صاحب کو کیا پیغام دیں گے؟ کیونکہ مفتی صاحب وہاں سے جس انداز سے لگا ہوا ہے، میڈیا کو غلط یوٹیلائز کر رہا ہے، استعمال کر رہا ہے، ایک پروپیگنڈا، ایک قسم کی وہ انائکی کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو کیا پیغام دیں گے آپ ان کو؟ انہوں نے کوشش کی ہے، وہ کیا کہتے ہیں لیدائی بھی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے جرگہ کیا ہے. اس سے پہلے جرگہ وہاں پہ دوبیر بھی گئے ہوں گے، داسو بھی گئے، کافی جگہوں پہ، مجھے شاید ان جگہوں کے نام بھی نہیں آتے. یہ ادھر گئے، انہوں نے یہ ان لوگوں سے پوچھے انہوں نے ان کو کیا رسپونڈ کیا ہے. اچھا، میری تو پراپرٹی ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں نے اس کو کیا رسپونڈ کیا ہے. یعنی آپ کے کہ ان کو پتہ ہے، ان کو پتہ ہے سمجھ چکا ہے. یہ صرف سیاسی ایشو بنایا ہوا ہے. یہ ان کے جو رائیولز ہے ادھر کولائی تو نہیں، پالس کے جو ہے، انہوں نے اس ایشو کو اٹھایا ہوا ہے. اور اب وہ خود پچھتا رہے ہیں کہ یہ ہم کس طرف جا رہے یہ ہیں. سوال اس لیے ہم اٹھا رہے ہیں کیونکہ یہ گزشتہ دنوں جو فلڈ آیا جی تو MNA صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کیا، آپ کی سٹیٹمنٹ بھی آئی کہ جی. وہاں وادی چھوڑ میں ہمارے لوگ پھنسے ہیں کیونکہ جن کی ملکیت تھی، جن کے لوگ تھے، ان کو تکلیف تھی. جی. اس حوالے سے نہ کوستان میں کسی بھی ایک بندے کا، نہ سیاسی کا، نہ کوئی کسی مذہبی شخص کا بیان ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ میڈیا پہ آیا ہو، انہوں نے اپیل کی ہو حکومت سے کہ یہاں لوگ پھنسے ہیں، ان کو آپ امداد دیں. تو سر کہنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ جس طرح یہ کمیشن ابھی دونوں ڈسٹرکٹ کے درمیان جو یہ کمیشن بنا تھا اور یہ یہاں سے ہو کے گئے ہیں، تو سننے میں یہ بات میری کانوں تک آئی ہے کہ جب لیدے تک پہنچے یہ کمیشن تو ڈپٹی کمشنر صاحب جو کوہستان کے تھے، انہوں نے خود کہا کہ ہم بحفاظت اچھی طریقے سے الائی کے جو سرزمین ہے اس سے بخیریت یہاں تک پہنچائے. بالکل. تو اس پہ آپ کیا کمنٹس کریں گے؟ تو کمیشن گیا ہے جی، وہاں پہ لوگوں سے ملا ہے، جو وہاں پہ جو رہتے ہیں، جو مال مویشی کے ساتھ جاتے ہیں، شیفرڈ جو جاتے ہیں وہاں سے، وہ لوگ آئے، ان لوگوں سے انہوں نے پوچھا ہے. وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں جس کو ہم مقدم کہتے ہیں لوکل زبان میں، ان سے پوچھا گیا ہے. جو مالک ہے جس بیگ کے، ان سے پوچھا گیا ہے. جو لوگ وہاں پہ رہتے ہیں ان سے پوچھا گیا ہے. تو ساروں نے ایک ہی بات کی ہے کہ یہ سواتیوں کا ہے، یہ فلانے قوم کا ہے، یا جلانگیال کا ہے، یا بیبال کا ہے، یا اشرال کے، جو بھی انہوں نے نام دیے یہ ان کا ہے. ہم ان کو قلنگ دیتے ہیں، ہم ان کے زیر اثر یہاں پہ رہتے ہیں، اور وہ آتے ہیں باقاعدہ یہاں پہ رہتے ہیں، ہم سے قلنگ لے کے جاتے ہیں. تو اس میں کوئی دوسری بات انہوں نے کی ہی نہیں ہے، اور ان کمیشن نے بھی سارا دیکھ لیا ہے. لیکن یہ ان کے ادھر جو سیاسی ان کا مسئلہ بنا ہوا ہے، یہ اس وجہ سے انہوں نے ایک انتشار پھیلایا ہوا ہے. تو ابھی تک آپ نے دیکھا کہ کوئی بھی نہیں ہوا. یہ کمیشن گیا ہے، یہاں سے لوگ ہیں، وہاں سے بھی. اگر ان کا ہوتا تو وہ آ جاتے نا، وہ لارکس میں بیٹھے ہوتے، انہیں ریسیو کرتے. تو وہ اس طرف آئے نہیں اور نہ آ سکتے ہیں. ہم کیسے جا سکتے ہیں؟ ہم کیا کہتے ہیں، پالس پہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارا ہے اور ہم ادھر جائیں گے؟ یہ ہو نہیں سکتا. میں نے آپ کو پہلی بات کہی تھی کہ یہ سواتیوں کا تھا، ہے اور رہے گا. بڑی مہربانی.